کم خلک چې په میراث کې خپلو خویندو له حصې نه ورکوي نو د خدای خاطر وکوي او د خویندو حصې ورکوي. زموږ پښتنو ځان یوه غټه بانه دا کتلې ده چې کله خور لور واده کیږي او پلار ولا په ژوندانه باندې څه ساز و سامان ورکي نو دا رونه ولا بیا حصه نه ورکوي وایي یاره وایي دې خپله حصه د مخکې نه اغستې ده. پخوا به خلکو دا عادت و چې یاره خور لور به واده کېدله نو خلکو به ول اکثر ساوري ورکول، چا به وله غوا ورکوله، چا به وله میخه ورکوله. نو بیا به خلکو چې دی نو دا میراث کې حصه ول نه ورکول، یاره وایي دې خپله حصه اغستې ده. نو یاد ساتئ دا خبره په خپل ذهن کې کېدوئ چې څوک په ژوندانه باندې خپل بچو له مال ورکي نو دې ته میراث نه ویلی کېږي. دا د مور و پلار د طرف نه د دغې بچي دپاره دغه که جنۍ وي او که هلک وي دا د هغه دپاره هبه ده او دې ته میراث نه ویلی کېږي. او دغه هبه د دغې دا مال چې کوم دی نو پلار ته اختیار دی، مور ته اختیار دی چې دا څنګه خپلو بچو له ورکوي. البته چې یو پکې غوره کوي او بل پکې داسې بیخي پرېږدي نو پای باندې اګر چې دوی ګناهګارېږي خو د بل بچي دپاره دا حق نه جوړېږي چې یاره تا دې بچي له داسې ورکړو ما دې نه دی راکړی او ما له به هم خامخا یې راکړي. نه دا د مور و پلار خپل مال دی چې دوی په خپل ژوندانه باندې چا له ورکوي ورکولی شي. دغه یو خبره شوله. دویمه خبره دا چې میراث کم مال ته ویلی کېږي. میراث هغې مال ته ویلی کېږي چې کله انسان مړ شي او د هغه نه کم مال پاتې شي دغې مال ته اوس میراث ویلی کېږي. او دا مال چې دی نو انسان په خپله خوښه باندې نشي تقسیمولی. دا حصه خدای تعالی په قرآن کې مقرر کړي دي چې د خور دپاره جدا حصه، د ورور دپاره جدا حصه او د ښځې دپاره جدا، د خاوند دپاره جدا، د مور دپاره جدا، د پلار دپاره جدا، د ټولو دپاره جدا جدا حصې خدای پاک مقرر کړي. دا په هغې طریقې سره تقسیمولی شي. که څوک یې په دغې طریقې سره نه تقسیموي نو دغه انسان ظالم دی او پردی مال وهي، پردی حق وهي. که په دنیا کې ولدی هر قسمه بانی وګوري او چالاکي ولو کې ځان دلایل وګوري خو د خدای تعالی په نسبت باندې او د خدای تعالی سره چې کله مخامخ شي نو هلته کې بیا بانی په کار نه راځي. هلته کې به بیا خدای تعالی په خپله باندې د دوی په خپل منځ کې فیصله کوي. او د قیامت دا ورځ خدای پاک مقرر کړې هم د دې دپاره ده چې الله رب کریم د ظالم نه تپوس وکړي چې تا د دې مظلوم دا مال ولې بې اجازته او بې پناه حقه باندې اخیستلو او دغه شانې د ظالم نه تپوس وکړي چې تا د دې مظلوم عزت ته ولې نقصان رسولو، مال جان ته عزت ته نقصان رسول د دې به خدای تعالی په ورځ د قیامت باندې تپوس کوي. نو عرض مې دا کولو چې یاره چا هم د خپلو خویندو حصې نه دي ورکړي نو د خدای خاطر وکړي، د دې ویډیو نه پس په اخلاص او توبه وکړي او هغوی ته خپلې حصې حواله کوي. دویم نمبر مسله دا چې کم خلک خپلو خویندو له اکثر حصه ورکوي خو هغه حصې ورته ایساره کړي، خپلې حصې ته مخکې واخلي او د خویندو حصې وروسته کړي. نو چې کله خویندو له حصې ورکوي نو نن سبا خو اکثر په میراث کې ځمکې او جدادونه پاتې کېږي نو د ځمکو قیمت اوله کې لږ وي بیا وروسته سیوا شوی نو خویندې ورته وایي چې نه دا اوسنی کم قیمت دی د ځمکو د دې حسابه به موږ له حصه راکوئ. او ورونه ورته وایي چې نه په کم وخت کې زموږ پلار یا مور وفات کېدله او په هغه وخت کې د دې کم قیمت موږ به د هغې د حساب درکوو. نو یا ساتئ چې په دې صورت کې هم دا خویندې په حقه باندې دي. مقصد دا دی چې دې خویندو له به هم دا حصه د دې ځمکو چې اوسنی کم قیمت دی د دې د حساب به له ورکولی شي او دا کم چې تر اوسه پورې د رونو دا حصه یې ساره کړې و دوی له نه ورکړي نو که چېرته کې بالفرض دی په ورکولو باندې دوی قادر و چې څنګه یې ځانه په کم وخت کې حصه اخیستله نو په کار دا چې دوی په هغه ټایم کې خویندو له حصه ورکړي او که نه ورکوي دوی په قصد باندې ایساروي. نو پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک فرمایي مطل الغني ظلم، چې یو سړی ښه په دې باندې قادر دی چې د بل حق ورکړي او دی نه ورکوي ایساروي نو دغه سړی ظالم دی. او قرآن کې الله تعالی فرمایي چې ګمان په ظالمانو خلکو مه کوئ چې دوی کوم عملونه کوي چې هر دی نه خدای تعالی ناخبره دی بلکې خدای تعالی په دې عالمه دی او قیامت ته ایسار کړي دي. نو ورونو د قیامت ورځ ډېره سخته ورځ ده او په هغې باندې بیا سړی وایي چې خدایه زما نه دا ټول مال اخیستی وی او ما دې ته دا ټول مال پرې ایښی وی خو چې په ما باندې د هغې په بدله کې دا عذابونه نن نه وي. نو ورونو دا دنیا چې دی نو دا د انسان دپاره دارالامتحان دی. په چا باندې هم پر دې حقونه نو هغه ورکوي او ځان خپله غاړې ازاده کوي.